نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. اللہ پاک ارشاد فرمائی من عمل صالحا چا چې نیک اعمال وکړل من ذکر او انثى او دا عمل کوي د نیک اعمالي او انثى یا ښځینه وه خو نیک اعمال یې وکړل الله ویایي نو الله پاک وعده دو فلنحيينه حیاة طیبه ژوندین پوک د آرام د سکون د خوان ژوندین میں دنیا والا ورکا ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون او دته به زه بدلا ورکه په قیامت شي چې حکیم عملی نه کړي دي پنه بهتره بدلا ورکه بل انشاء الله پاک فرمای فاما من ثقلت موازینه فهو في عيشة راضیه هر هغه څوک چې د نیک عمل تله درنه شوله دته به زه ژوندین دی رضامندۍ ژوندین ورکه خوشول ژوندین مې په دنیا کې ورکه الله فرمای واما من ثقلت موازینه فامه هاویه او چا چې د بد عملۍ تله درنه شوله په ورځ د قیامت بیا فامه هاویه د زوی د ستوګنې به هاویه وي الله فرمایي وما ادراک ما هي ته پېژنې چې هاویه څه شی ده نار حامیه چې ډېر ګرم ییر ده نو الله ارشاد فرمایي چې چا نیک عملونه وکړل هغې که نرینه وي که ښځینه وي الله فرمایي چې دنیا ولا ژوندین به یې کوشلی د آرام او د سکون ژوندین به یې ورکړه الله فرمایي او دا الله پاک وعده د دنیا ولا او د قیامت ولا وعده الله پاک کړې ده بله دا ده چې ورځ د قیامت د میز عمل نه تلل شي یوه تله به د نیک عمل ولا وي یوه بله به د ګناه ولا وي نو الله فرمایي چې د چا د نیک عمل تله درنه شوله دې ته به زه په دنیا شي په قبر شي د رضامندۍ او د خوشحالۍ ژوندین ورکه الله فرمایي و چې چا د بد عمل تله درنه شوله هغه زوی به جهنم وي الله مې د زنه وسوتي نو د مو عزتمنې په چار دو چې سړی د نیک عمل کو د الله حکمونه د معنی د پیغمبر صلی الله طریقې باندې د عمل کو ځکه چې داسې په دنیا شه د کوشلي ژوندو نه چې هر څه که د آرام ژوندین آرام ژوندین په بنګلې پرې نه ده چې کوشلي بنګلې وي بیا آرام ژوندین وي یا ښه خوراکي وي د آرام ژوندین وي یا ښه موټرې وي نه په موټرې شو پریشان وي په وی جوش به راونی پریشان وي زړه به غمجان وي او که په ډېر چګه چګه بنګلې شي او په ډېر ښه خوراکي شي الله د زړه سکون سره دا به ختم کو هغه الله پاک په خپل عبادت پرې هغه تړلی ده په نیک عمل پرې تړلی ده چې که الله فرمایي که نرینه وي که ښځینه وي چې ده د الله حکمونه ومنل پنځه وخته لمونځ یې کوشلی وکړلو او دارنګې چې کوم دا کله روژې روغللې رمضان روژې ونیولې او کله به ده باندې زکات فرض وي زکات یې واستلو او حج ورباندې فرض حج یې وکړلو اس مثال د الله حکمونه عمل د کوشلي پیغمبر په طریقې ژوندین تیر کړلو
نو الله پاک وعده کړی دو چې دا دنیا ژوندین څه ده دا به د آرام او د خوشحالۍ ژوندین به وي چې هغه څه که هغه به بل شي باندې نشي میندلی په نیک اعمال پورې تړلی ده نو کوشش ده چې میشتو زه دا 5 وخته لمونځ په کوشلي طریقه کې او دارنګې دنه د خدای پاک احکام دي هغه باندې موږ عمل وکړي د کوشلي پیغمبر طریقې دي په باندې عمل وکړي ډېر د شریعت خو ډېرې خبرې دي ډېر حقوق دي میر پر حقوق ګوشي دي مسلمان حقوق ګوشي دي ښځه حقوق ګوشي دي د خاوند حقوق ګوشي دي ګاونډي حقوق ګوشي دي د اولاد حقوق ګوشي دي مثال دا ډېرې خبرې دي چې دا په ټولې باندې عمل وکړو که نه بیا به دغه انسان وي به غریب لیدل شي او د خاټې ولاکیر به وي خو د زړه به خوشحال وي خوښۍ ژوندین به وي الله به غمې نه سوتی الله به د مشکلات نه سوتی الله به د مصیبت نه سوتی الله به د سخت بیماری نه سوتی دا پروردگار عالم دا وعده کړی دو چې د دنیا ژوندین به خوښۍ په آرام توس نه خلک نه کسي سره دې چې منه ډېر دل مړی په لحاظ سره کمزوري وي او دا رنګ نه را چې کیمدو کې ټیم چې کیمدو کنه بلکې په خیمه شي وي کنه دای به خوشحال وي دا الله پاک په دا نیک عمل پرې د خدای حکمینه چې اومنه پیغمبر په طریقې عمل وکړي په دې پرې دا ژوندین خدای پاک د خوشالۍ تړلی ده نو دغه وجه نه چې کیمدو کنه میشتو سے نیک عمل کی الله مې راوځو دي او بلکې الله پاک فرمایا کنه الله بذکر الله تطمئن القلوب الله فرمایي چې بده خبر شي چې د زړه اطمینان د زړه خوشحالي اده الله په دا ولې سره دو اده الله پاک په عبادت پرې دو او الله پاک دا خبره کړې دو ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا الله فرمایي چې چا د مو د قرآن نه مو د دین نه د مو د حکام نه چا مخ وړولو الله فرمایي فإن له معيشة ضنكا تنګ ژوندین به ورکو د پریشانۍ او د مصیبتې د غمې نه ډک ژوندین به ورکو او حتی کې چا د قبر ژوندین او شلای دا چا به سخت په تکلیفات شکو قبر به تانکا د عذاب نه به ډاک وی الله مې د زنه وسوت نو درې پورا د مو عزت منه کمیشته د پخشلي دین مون اعمال وکړو د الله دین مزدا کړلو په خپل ما عمل وکړو نه خلک ته مې د خدای دین بیانولو نه خلک ته مې کې خبرې کړلې او دا رنګ په خپل ګناه نه کی او بل هند ګناه نه مکمنه کولې کوشش کی می نو کچره چې کیمه دوکنه میش داغه کړل نو الله وی